أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 9 کلاس بایولوژي مونږ شروع کړی پاغي کې مونږه چپټر نمبر 4 ته رسیدلو او د چپټر 4 نوم دی سیل اینڈ ټیشو کې مونږه ویډیو نمبر چې نن 129 تا 1 to 9 ویډیو نمبر دا او پای کې مونږه نن ټاپک چې دی مین ټاپک چې دی هغه سایټوپلازم دی 127 ویډیو کې مونږه سایټوپلازم لګه ډیفینیشن وکړو او د دې لوکیشن مونږ خولو زه خو دا چرته موجود وي او بیا نن چې دی کمپوزیشن وایو د سایټوپلازم کمپوزیشن بناوټ وای په دې کې څه موجود دي ناغه وایو بل ویډیو کې بیا ان شاء الله فنکشن وایو راځي سایټوپلازم چې دی وایو کمپوزیشن څه ته وایي بیسیکلی کمپوزیشن وایي څنګه د چې کمپوزیشن سره چې موږ جوړو وبدي او دارنګې پیدي توره چې دا یو چې مطلب داري پیدي ټیک تا دارنګې خامخا یو برتن پکار دی لوخه پکار دی هغه دی دا ټول راجم شي دینه یو څه جوړیږي یو سبسټانس جوړیږي چې دارنګې سایټوپلازم چې دی دا د سنه جوړیږي دی جوړېدو ته مونږه وایو کمپوزیشن وایي بناوټ ته که زه تاسو ته اردو کې ولیکم بناوټ او پښتو کې سنه جوړیږي څوک سایټوپلازم د سایټوپلازم د سیل لیکوډ حصې ته سبسټانس ته مونږ څه وایي سایټوپلازم لږه نقشه جوړو په نقشه مطابق بیا به لږه لیکل کو سایټوپلازم موږ سره موجود دي دوه حصې دي یو هغه حصه چې هغه په اوبو کې حل شوي هغه ته موږ سالبل پارت وایي سالبل پارت او چې هغه حصه چې هغه اوبو کې نه حل کیږي هغه ته موږ انسالبل پارت وایي اوس اوبو کې څه حل کیږي فار ایگزامپل تاسو ګورئ چینی حل کیږي مالګه حل کیږي دارنګې فار ایگزامپل دغه پکې واچوئ څه ګلوکوز واچوئ هغه هم حل کیږي دارنګې فار ایگزامپل څه یو ایسټ ور واچوئ هغه هم حل کیږي یا فار ایگزامپل څه داسې بیس ور واچوئ هغه هم حل کیږي د حل کېدو حصې ته بیا وایي په سایټوپلازم کې سایټوسول soluble part تعریف وسنګو کو دا بولی کو soluble part it is a part of cytoplasm which dissolve many substance into the water پس کې به حل کی په اوبو کې به حل کیږي حل کېدو کې هم کنه ناغي پارت زموږ سه سایټوسول وای سایټوسول بیا دوه پارټس دي چې کوم یو واړه سبسټان حل کیږي ټیک شو ناغي ته موږ سوایو ناغه ته موږ وایو ټرو ولې دا سبسټان حل شو تاسو ته پته دی نه سولوشن جوړ شو نو سولوشن څه ته وایي چې یو ثینګز دی بل ثینګز کې څه کېږي حل کېږي دا دوه ثینګز میلاو شي دی نه څه جوړي سولوشن دې کې ثینګز دي یو ثینګز چې دی هغه تاسو ته پته واټر دی اوبه دي او بل ثینګز چې دی هغه په دې کې څه دي سبسټانس دي هغه سبسټانس دوه دي سبسټانس یو غټ دي او یو واړه دلته به زه ولیکم یو سمال دی او یو سه لارج او دواړه په حل کیږي په اوبو کې حل کیږي بوبو دی اوبو کې چې کله حل شي دی تاسو سالبل پارت بیا د دې دوه پارټس دي یو ټرو سولوشن دی او بل چې دی هغه کولایډل سولوشن ټرو سولوشن څه ته وایي ټرو سولوشن هغه حصہ د سولوشن چې هغه واړه څه سبسټانس حل کوي فار ایگزامپل آینز حل کوي ټیک شو چې دلته زه ولیکم چې هغه حصه چې هغه سمال سبسټانس چې دی هغه څه کوي دا تعریف شو حل کوي سمال سبسټانس آر ډیزالوډ فار ایگزامپل آینز اوس آینز څه ته وایي آینز دی ته ګوره مونږه ایټم وایي ایټم چې دا نیوټرل دی مطلب دا ایټم کې الکترون پروټون نمبر برابر دي چې کله دې نه الکترون لاړو دې ته بیا ایټم نه وایي دې ته به آین وایو یا پازیټیو آین وایي یا نیګیټیو چې الکترون ته لاړو دې ته بیا پازیټیو آین او دا الکترون چې دنه چې لاړو دا بل ایټم والي
نو هغه باندې به څه شي الکترون تعداد زیات شي هغې ته به نیګیټیو آین دی کې آین چې د اوبو کې آین فار ایگزامپل کیلشیم شو سالټ شو پوټاشیم شو مګنیشیم شو دا آینز چې دی دا په اوبو کې حل کیږي ځکه وجه دې ته څه ټرو سولوشن آینز فار ایگزامپل دلته موږ ایگزامپل والو سالټ والی ټیک شوه دارنګې پوټاشیم والی کیلشیم والی دا په اوبو کې څه کیږي دا حل کیږي دې ته ټرو سولوشن کولایډل سولوشن څه ته وایي کولایډل سولوشن هغه سولوشن چې هغه په اوبو کې حل کیږي خو سایز کې څه وي سایز کې لارج وي لارج substance are dissolved into water چې اوبو کې حل کیږي دې ته بیا موږ څه وایي کولایډل فار ایگزامپل هغه تاسو نوم اورېدلی پروټین شو لیپټ شو کاربوهایډریټ شو او دارنګې فار ایگزامپل یو ډي این اے آر این اے والے نیوکلیک ایسڈ والے فار ایگزامپل د نیوکلیک ایسڈ آر ان اے والے اوس آر ان اے چې دی دا یو غټ مالیکول دی په سولوشن کې حل شو په اوبو کې حل شو کولایډل سولوشن ورته وایي ټرو سولوشن small substance for example iron salt شو potassium شو کیلشیم شو امانو ایسڈ شو ګلوکوز شو دا واړه په اوبو کې حل شو دې نه موږ کم سولوشن جوړ شو هغې ته وایي ټرو سولوشن او کولایډل سولوشن بند که مه بند بیا انسالبل پارټ د سایټوپلازم هغه حصه چې اوبو کې نه حل کېږي اوبو کې نه حل کېږي هغې ته موږ څه وایي انسالبل پارټ دا انسالبل پارټ درې حصې دي درې پارټس دي دا موږ په دې ریډ بال پین باندې نقشه جوړه کړو یو ارګنیلز دي اوس ارګنیل څه ته وایي ارګنیل د ارګن اف د سیل ګوره د ارګن بیسیکلی څه ته وایي اعضا د باډي اعضا ته موږ څه وایي ارګن فار ایگزامپل سترګه یو ارګن دی غوږ یو ارګن دی ژبه یو ارګن ده دماغ یو ارګن دی زړه یو ارګن دی کولمیه ارګنز دي دارنګ د سیل ارګن سیل خو ډیر زیاده وړوکی دی په سترګو نظر نه راځي د سیل ارګن ته چې دی موږ څه وایي ارګنیل چې ارګنیل دا کم یو پارټ دی دا په سایټوپلازم کې په اوبو کې نه حل کېږي هغې ته ارګنیلز وایو دویم چې دی ویسٹ مټیریل فار ایگزامپل د ګلوکوز نه ویسٹ مټیریل پیدا شو دغه نه پیدا شو لیپټس نه پیدا شو کاربوهایډریټ نه پیدا شو نیوکلیک ایسڈ نه چې کوم ویسٹ مټیریل پیدا شي هغه ویسٹ مټیریل په سایټوپلازم کې نه حل کېږي هغه ویسٹ مټیریل د چا حصه ده انسالبل پارټ دی نو ویسٹ مټیریل ته چې دی دلته بولیږو ویسٹ مټیریل ویسٹ مټیریل چې کوم فالتو مټیریل دی په سیل کې هغه بیا سیل اوباسي خپل حصې نه اوباسي نو هغې ته موږ څه وایو د سیل کم حصه انسالبل په سایټوپلازم کې موجود دی او درېیم حصه چې دی هغه سټوریج پراډکټ یو پراډکټ جوړ شو هغه په پراډکټ بیا په څه کې یو پارټ کې چې دی یو په سایټوپلازم کې سي هغه بیا سټور وي هغه پکې مطلب یاري هغه محفوظ پروت وي په کله پکارېږي هغه بیا څه کوي استعمالي فار ایگزامپل اے ټي پي اوس اے ټي پي کله هم پکارېږي نو سټوریج پراډکټ کې دا موجود دی خو دا په څه کې نه حل کېږي انسالبل نو ارګنیلز دا کوم یو د سایټوپلازم دی انسالبل ویسٹ مټیریل دا ویسٹ دغه پارټ دی او بل چې دی زموږ سره سټوریج پراډکټ دی دا هم زموږ سره انسالبل کی دی او دا سایټوپلازم حصہ دا خو نن موږ یو نقشه جوړه کړه د سایټوپلازم چې د کمپوزیشن سره یا سره سایټوپلازم اوبو کې چې کم یو سبسټان حل کېږي هغه زموږ ته سالبل پارټ دی چې هغه پکې نه حل کېږي په اوبو کې هغه ارګنیل دی اوس ارګنیل کوم دی انشاءالله ارګنیل یو به ډسکشن کوو څومره ارګنیل فرست چې دی انډوپلازم ریټیکولم دی سیکنډ ګالجیز باډي دی تھرډ چې دی مایټوکانډریا ده فورث چې دی رایبوسومز دي 5 چې دی هغه پلاسټیز دي دارنګې 1 by 1 چې کوم کتاب کې راغلي د هغو سټرکچر به هم بیانو شکل شبهات څنګه دی جسم د څه نه جوړ دی او فنکشن څه کوي په سیل کې څه فنکشن کوي دا پوره به ډیټیل سره وایو ارګنیل ویسٹ مټیریل به اگزامپل کاربن ډای آکساید شو ټیک ده دارنګې ویسٹ مټیریل دی
پیدا شو په سیل کې د سیل نه وباسي ټیک شو او دارنګه سټوریج پروډکټس دي څه پروډکټ دي هغه به فیوچر کې استعمالي خو دې لپاره یو ارګانیل دی یو حصه دغه کې دا سټور موجود وي فار ایگزامپل انزایم والے انزایم چې زموږ سره سټوریج پروډکټ دا خو شو نن کمپوزیشن اف سایټوپلازم بیا به بل ویډیو کې دا به لږ انګلیش کې ولیکو مطلب it has two part one is a soluble part another is a insoluble soluble part is also called as a cytosol because it is dissolved into water this is called cytosol there are two part one is a true solution another is a colloidal solution true solution just like solution is combined two substance with each other one substance is dissolved into another substance this is called solution इंशाल्लाह इन पर नूर डिटेल सरवाई आई पूरी इजाज़त रखें खुदा हाफिज़